أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين فديك خاتم نبوت إشارة وإذا أخذ الله أو كرج واغص الله تعالى ميثاق النبيين وعدم مضبوط پیغمبراننا فعالم أرواح لما آتيتكم خامخا زبدركم تاسو من کتاب د کتابنا و حکمت او د پوهې د دین ثم جاءكم رسول انو بیا برازي تاسو یو پیغمبر یعنی په اخر کې مصدقون تصدیق کوونکې لما معكم د پاره دا کتابونه چې تاسو سره دي لا تؤمنون به نو که تاسو موجود وای اے پیغمبرانو نو خامخا ایمان برولې پاک باندې ولتن سرنا او خامخا مدد بکوي دا قال الله تو فرمایل اقررتم آیا تاسو اقرار وکړو واخذتم على ذلك مصري واخذتم او وامغسطا على ذلكم پدی باندې اسری وعد زما قالوا دی ورته اقررنا من اقرار وکړو قال فاشهدوا الله تو فرمایل گواو سيتازو وانا معكم من الشاهدين او زوم يم د تاسو سره د گواہی کوونکو نه ومن تولى بعد ذلك پس اغزو کې مخې واړو پس دینا فولای قوم الفاسقون نو دا کسان دا بیا سي فاسقان وي نافرمانه وي نو کبل فرض داسې وکړو پیغمبران خدا سي نه کوي او کبل فرض چا داسې وکړو او بیا سي او بیا نافرمانه دي الله د حکم افغیر دین الله يبغون آیا سوا دین الله تعالی نه يبغون دی لټي بل دین وله اسلم ورضي الله د پاره تابعداري کړی دا حکم منل دي من هغه چا چې سماوات او هغه مخلوقات چې پاسمانو کې دي ول ارض پزما کې دي طوعا فخخ سرا وکرهن او پنا خخ سرا کړي دی خو خلاو کنه دا خو دا الله حکم ته غاړه خو دي وإليه يرجعون او دی الله جل جلاله تبا دا ټول واپس کولی قل اوه دما پیغمبر اذا آمنا بالله من ایمان راوړل په الله باندې وما انزل علينا پاک کتاب چې نازل شوی د مونږ ته چې قران دی وما انزل على ابراهيم او په هغه صحیفو چې نازل شوی ابراهيم عليه السلام ته و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اسماعیل اسحاق و یعقوب عليهم السلام اغیتا والاسباط او اولاد اغیتا وما اوتي موسی و عيسى او پاک کتابونو باندې چې ورکړی شو موسی عليه السلام ته عيسى عليه السلام ته والنبيون من ربهم او پیغمبرانو ته د جانب در رب دینه لا نفرق بين احد منهم موجودین راولو پمیان د یو د دې کې ټول حق پیغمبران منو ونحن له مسلمون امون د دې الله جل جلاله د پاره حکم منون کیو ومن يبتغي او هغه څوک چې لټي غیر الاسلام سوا د دین بغیر د دین اسلام دینن بل دین فلن يقبل منه هرگز به قبول نشي ردنا وهو في الاخره او يبد په اخرت کې من الخاسرين تاوان کوونکو نه كيف يهدي الله قوما نصرنګ به هدايت کې الله تعالی یو قوم ده کفرو چې دي انکار کوي کفر کوي بعد ایمان پس د ایمان خپلنا وشهدوا او دي دا گواهیوم کوي ان الرسول حق چې بشک دا پیغمبر علیہ السلام دا حق پیغمبر دی وجاءهم البينات او راغلی اغیت واضحه معجزه واضحه دلائل والله او الله جل جلاله لا يهدي القوم الظالمين هدایت نگی هغه قوم ظالمان ہوتا یعنی کافران ہوتا اولئک او دا کسان چې جزاؤهم بدل دوی ان علیهم چې بشک په دی باندې لعنت الله والملائکه لعنت الله بی او د ملائکه بی والناس اجمعین او د خلق ټول بی خالدین فیها دی با همیشه په دغه لعنت کې لا يخفف عنهم العذاب او کم بنکړي شي دین عذاب ولا هم ينظرون او نه بدیله مهلت ورکړي الا الذين تابوا مگر هغه فان چې توبه وستا کله يهود او نصارا کې بیا هم چا توبه وستا من بعد ذلك پس دین واصلحوا او اصلاح د خپل عمل وکړه فإن الله غفور رحيم پس بشک الله تعالی بخون کې مهربان دی ان الذين كفروا بشک کسان چې کفر کړي بعد ایمان پس د ایمان خپلنا ثم ازدادوا کفر بیا دي سیواشو په کفر کې
لن تقبل توبتهم هرگز به قبول نشي توبه دي واولئک هم الضالون او دا کسان دي گمراهان دي ان الذين كفروا یقینا ها کسان چې کافر دي وماتوا او دي مړشو وهم کفار حال دار جدي کافر وو فلن يقبل نو هرگز به قبول نشي من احدهم د یود دین ملء الارض دک زمکا ذهب اندسرو درو ولو افتدا به اگر که په بدله کې اگر که په فدیه کې ورکی به په دغه کفر سره کله کفر مقابله کې دا دک زمکا د سرو زرو ورکی دا به قبول نشي اولئک لهم دا کسان چې لهم عذاب علیم ندید پر عذاب دردناک دی وما لهم من ناصرین او نه به د دې لپاره څوک مدد کوونکی په آخرت کې چې بیا د الله د عذاب نه خلاص کی